او دې مشران ته یم خفه کېږئ مه زه د علماو سره پیله درته پیلم لږ خفه کوم بیا به م خوشحاله کړم توجه شته دا چې مشري او جماعت سره تعلق پټکي سره تعلق ګیري سره تعلق قرآن سره تسبو سره تعلق چې څومره زړیږي عمر ډیریږي عزت یې سیوا کېږي او که مصلي سره جماعت سره اذان سره تعلق نو چې سپینګیري شي نو کور کې ورته زنانه څه وایي بابا جماعت ته ځې نه اذان خو شوی دی را په مخې کې کور نه راوشړي چې کور نه راوشړي چې اوس دې جماعت ته راغی اوس خو کور یې په وس نه دلته امام ته نیغېږي رانیغېږي چې استاد جي 2-3 ورځې بیا نه وي استاد سره ونخلي دا استادان هم ډېر هوښیار دي دی ورته چې بابا یو کتاب دی هغې کې لیکلي د کتاب نوم دی کتاب الفساد کتاب الفساد کې لیکلي چې څوک ډېر ضعیف شي او بوډا شي نو که دې کور مونځ کوي نو کور یې مونځ کېږي خیر دی بابا بس کور ته ځه مونځونه کور کوه چې جومات ته رانه شي د جومات نه یې په مخه کړه بابا په 3 نمبر حجرې ته لاړ حجرې ته چې لاړ هلکانو تاش کو پبجي یې کو تاش یې کو هغه ته چې بابا دلته څه شی کې موږ ولې د لوبو نه وباسي ګیم کوو ځه هغه هم پاره کړه بابا چې اوس څه وکړم هغه مردان نه خوایي هغه ځای کې لور واده وه یاره لور کره به په میلمستیا لاړ شم چې لور کره لاړ هغه واړه ټول خوشحال چله بابا راغی زه یې چرګوټې ورته حلال کړ او ښه میلمستیا یې ولو کړه چې سهار شو نه بابا ته لور وایي د لوپټۍ نه 100 روپۍ راوښکلې چې بابا دا 100 روپۍ واخله او د کلي ټانګې بیا ناوخته نه میلاویږي زر په وخت وځه هغه هم را په مخه کې نو دا خو یو ځای هم نه پرېږدي خو مشران په الله ګران دي سپینګیري په الله ګران دي روایت ضعیف دی فضایلو کې قابل قبول دی چې د مشر ادب وشي د جمع مونځ چې وشي الله فرشته راولېږي وګورئ که د امام الله رضا دپاره مونځ کړی چې د ټولو قبول کړم فرشتې وایي امام ستا رضا دپاره نه دی کړی په دویم شرط الله فرمایي فرشتو ګورئ که مقتدیانو کې یو کس الله رضا دپاره کړي چې د ټولو مونځ قبول کړم فرشتې وایي ربه دې کې هم چا نه دی کړی په دریم شرط زما رب فرمایي او فرشتو وګورئ که په دغه جمع کې سپینګیري ولاړي چې د سپینګیري د وجې د ټولو مونځ قبول کړم زما رب سره د دې سپینو ډکو قدر دی په الله دا سپینګیري ګران دي الله له حیا ورځي چې سپینګیري له عذاب ورکړي ځوانه ته به همیشه ځوان نه ته به همیشه تورګیري نه خو چې کم ځوان په ځوانۍ کې د مشر د سپینګیري ادب احترام وکړه سبا چې دا ځوان سپینګیري شي او بوډا شي الله تعالی به یو ځوان را پیدا کړي د ده به ادب او خدمت وکړي جیسا کرنی ویسا برنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ خپل زندگی سنت مطابق جوړ کړو مساجد و مدارس دا د شیخ رحیم الله حقانی صاحب په مدرسه کې د پاکستان د افغانستان طالبان په هغې دماکه وشوه هغه شهیدان شول الله د هغې شهادتونه قبول کی اغیار لګیا دي په 2018 کې په کندوز کې دستاربندي وه ختم القرآن او ښکلي پروګرام تک سپین پټکي ماشومانو د 8 کالو ماشوم دا دهشتګرد دي تر 10 کالو ماشوم دا دهشتګرد دي سپینې کپړې به سپین پټکي اچولي تورې واسکټ اچولي په غاړه کې هار اچولي حفظ القرآن سند ورسره په لاس کې قاري صاحب ورته په انعام کې قرآن شریف ورکړی هغه یې زړه سره نیولي په قطار واړه ماشومان ناستو بیانات تقریرونه کېدل وعظ او نصیحت کېدل یو مور یو ادي هار راغستی او امیل د دروازې په کونډه کې ځوړند کړي دي کله دننه ځي کله بار ځي یو کس په لار تېرېده ورته مور بیبي ادي مور بیبي اماجي دننه بار کېږي خو کور کې نه کنه کله دروازه کې بار شي کله دننه چې څه چل دی هغه ورته وایي زما د بچي ختم دی زما بچي قرآن ختم که زما بچي د قرآن حافظ شو زه د حافظ قرآن ادي شوم زه د حافظ القرآن مور شوم زما بچي ته الله قرآن نصیب که هلته په مدرسه کې مسجد کې دستاربندي شروع ده اوس به زما د بچي دستاربندي کېږي زما بچي د قرآن حافظ شو اوس به حافظ صاحب کور ته راځي اوس به قاري صاحب کور ته راځي چې کله راشي ځان ته به راجوخت کړم دا هار به دا امیل به ورته د ګلانو په غاړه کې واچوم درست شو دماکه وشوه مور ویل پته نشته د کومې سپیرې د بدبختې بچې په دماکه کې والوت چې لږ ساعت تېر شو هغه د قرآن وړوکې د 8 کالو د 10 کالو ماشوم هغه د قرآن حافظ ټوکړي په وینو کې رنګ بنګ مور ته په کټ کې راوړلی شو مورې دا خو ستا بچې د قرآن حافظ شهید شي ستا ډمانو سره مینه ده اجړاګانو سره دې مینه ده چې نفرت دی د حافظانو نه دي نفرت دی چې قرآن یاد کړی هغې نه نفرت دی خلکو لګیاو دلته په حافظانو باندې بمبار وشو په کندوز کې بمبار وشو دنیاوي حافظان هم ختم کړل ما نن په لاهور په سوات کې هلته مدرسه کې شرکت وکړ حافظان تیار شول ما تاسو خو ونه ډرېدې بیا هم حافظان تیار شول او خلک به هر څه وایي خو چې دا حافظان تیاریږي اولاد بچوں نے به حافظان جوړو دشمن کے لیے موت کا سامان بنے گا دشمن کے لیے موت کا سامان بنے گا ہر بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا ہر بچہ میرا
حافظ قرآن بنېږه. او دا نوې خبره نه ده، د مدارسو حفاظت د الله وکړي، د ملکونو الله حفاظت وکړي، د تمام اسلامي دولتونو د الله حفاظت وکړي. دا خوشحالي دا ودونه دي، الله د نورو خوشحالو سبب ذریعه وګرځي. په دا خبرو باندې اکتفا کوم. الله دې موږ ته ذوق شوق مینه محبت عقیده ختمینمو د تحفظ دپاره، د ناموس رسالت تحفظ دپاره، دین مدارس تحفظ دپاره دي. الله موږ ته بهترین انداز کې